أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور صدقت يا رب العالمين. مخکې د کافر او د مسلمان خبرې تیرې شوې، اوس دې ځای کې الله رب العزت فرمایي وما یستوی الاعمى والبصیر. الله وایي برابر نه دی ړوند او لیدونکي، نابینا او سم دا برابر نه دي. ولا الظلمات ولا النور او تیاره او رڼا برابر نه دي. ولا الظل ولا الحرور او نا سوري، ولا ظل ولا سوري ولا الحرور او نا گرم هوا یا دوب دا برابر ندی. وما يستوي الاحياء برابر ندی ژوندي ولا الاموات او نه مړي، مړي او ژوندي دا سره برابر ندی. دا یو معنی شو. نو چې کله مړي او ژوندي برابر ندی، ړوند او بینا برابر ندی او تیاره او رڼا برابر نه دي، نو بیا کافر او مسلمان د کم ځای نه برابر شو؟ دا هم سره برابر نه دي. او چې کافر او مسلمان برابر نه دي، نو بیا د یو دپاره به ځان له مقام د بل دپاره به ځان له مقام. نو د مسلمان دپاره چې دی مقام هغه جنت دی، الله دې را نصیب کړي. او د کافر دپاره ځای چې دی هغه جهنم دی، الله دې ته بچ کړي. الله فرمایي وما یستوی الاعمى والبصیر، او برابر نه دي څوک ړوند او لیدونکي. دا خو یوه معنی مارته وکړه، یا داسې ووایه الله وایي وما یستوی الاعمى والبصیر، او وما یستوی الاعمى او برابر نه دي محتاجه، والبصیر او غنی غیر محتاج، بصیر او غنی غیر محتاجه، ولا الظلمات او نه دعا د غیر الله نه، ولا النور او نه دعا د الله نه، دا سره برابر نه دي. یو کس د غیر الله نه دعا کوي، یو د الله نه دعا کوي، ها دا سره برابر نه دي. ولا الظل ولا الحرور، ولا الظل او نه جزا د توحید، ولا الحرور او نه سزا د شرک، دا سره برابر نه دي. سزا د شرک او جزا د توحید، نو ګوره دا لګي خدا معنی ور سره ټولې لګي. یو ډایرکټ په ډایرکټ د ټکی معنی لفظي معنی، او یو چې دی نو دا غزې سره چې کومې معنی لګي دا ورسره ټول لګي. وما یستوی الاحیاء او ندی داعین د الله رب العزت الله ترا بلون کی، ولا الاموات او نه د غیر الله طرف ترا بلون کی، دا سره برابر ندی برابر الله رب العزت طرف ترا بلون کی او نه را بلون کی غیر الله طرف ته، دا سره برابر ندی. دا خو واسه کومه معنی چې ورسره سمې خوري هغه شو. بیا الله رب العزت فرمایي وما یستوی الاحیاء، چې لفظي معنی ته والی برابر نه دي ژوندي، ولا الاموات او نه مړي، دا برابر. نو د مړو نه عام مفسرینو بلکې اکثریت او جمهور رائے دا ده چې د دې نه مراد کافر دی. ادامه چې دا کم تفسیرونه تاسو ما هیته وینئ، ما سوا د دیوان د لاندې چې کوم پروت دی دا بره دا مې په ټول کتلي د دې ټول همدا رایه. نور چې څونه مفسرین دي اکثریت د هغې دا رایه ده چې دلته د مړي نه مراد دا کافر جاهل دی. نو الله وایي دا مؤمن بنده او دا کافر جاهل دا سره برابر نه دي. او ان الله یقینا الله رب العزت یسمع او روي من یشاء چاته چې وغواړي، وما انت او نیت بمسمع او رون کی من هغه چاته فی القبور چې باغه قبرونو کی، هغه چې کم چې په قبرونو کی. نو دا هم درته وی اصل کې د جمهور مفسرینو دا رایه ده، او بلکې د اکثرو چې دي کې دا خبره چې دا نه د کافر متعلق نه دینه مراد کافر دی. الله رب العزت وی کافر او مسلمان برابر نه دي. د کافر مثال د مړي دی، هغه ته تو راول کوا نو د مړي ته اورېدل دا پیدا نه ورکوي.
امام بیضاوی رحمه الله، امام قرطبی رحمه الله او صاحب د روح المانی علامه علوسی رحمه الله دا عظیم القدر چې د مفسرین دی هغه وایي چې د دین مراد اوریدو بغیر د فائدې دی، اوریدو بغیر د فائدې دی. د کافر مثال داسې دی اوري ته ورته لګیا خو فائدہ ولا نه ورکوي. وایي دا کشان مړي ته ته ودرېږه په قبر ته 3 غنټې تقریر وکړه هغه له ده نه هېڅ فایده نه، هغه به اوري خو څه فایدې نشته. ځکه او چا چې دی دا اوس د نوې روشنۍ والا یا چې د بعضې کسانو هغې خاص دا لګولی دی د مړو د نه اورېدو سره چې مړي نه اوري. نو اوله خبره خو دا ده مړي اوري نه اوري خلکو ځان له کار کتلی د شاه صاحب خبرې د هم د ژوندي نه اوري د مړو پسې نښتې. خبره داسې ده چې د ټول امت په دې اجماع ده حتی چې دی چاته ډېره ترجیح ورکوي او د هغه په باره کې لا بعض وایي چې متشدد. نو علامه ابن تیمیه رحمه الله، شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمه الله چې هغه په بعضو مسلو باندې ډېر وخت جیله مو خوړه چې ډېره سختي به یې کوله. علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه دا لیکلي دي چې د انبیاء علیه السلام په اورېدو کې په امت کې د هیڅ چا اختلاف نشته چې څوک سلام وی د پیغمبرانو د قبرونو سره نو هغې په خپله اوري یا چې څه خبرې کوي هغې اوري. د دې وجې د علماو دا رایه ده د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده استشفاع عند قبر النبي صلی الله علیه وسلم. وی چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روضې مبارکې له لاړ شي نو هلته کې بیا چې کله سلام واچوي دعا وغیره وکړي نو بیا دا هم وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې زما دپاره به د قیامت په ورځ باندې شفاعت کې، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه ستا ګفتار په خپله اوري. رسول الله صلی الله په خپله فرمایي وایي چا چې په ما باندې سلام وکړه نو زه سلام ورم او د هغې جواب ورم. خیر دا ځان له یو اوږده مسله ده، خو دا خبره یاد ذهن کې کېنوي په اسان انداز سره، په اسانه خبره ذهن کې دا خبره کېنوي چې په دې کې د هېڅ چا بله رایې نشته ما سوا چې تر کله د برطانیې نه پیسې نه وي را شروع شوې. د هغې نه مخکې د امت په هېڅ چا په منځ کې دا کیسه نشته. ټول امت په دې متفق دي چې ټول پیغمبران په قبرونو کې هغې چې دی ستا آواز ستا کلام دا اوري ته چې د نږدې نه سوی د لرې نه چې کې نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرښتې وررسي یوه شو د درود و سلام او اعمال هم پرې پېښ کېږي یوه خبره. بیا عام مړي دا اوري که نه ستا پلار دې ستا نیکه دی یو څه بل څه نو د دې په باره کې د جمهور نه مراد اکثري جمهوریت خو پېژنې که نور په دغه غوټه کې پېژنې که نور څه نه پېژنې. د جمهورو دا رایه د اکثرو چې دا عام مړي چې دا مورېده کولی شي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرېد هغه کوی ته او هغې کافرانو ته لګیا و چې ما درته ووایي چې بهی تاسو دین قبول کې دا وکې تاسو زما ونه منله. نو عمر رضی الله عنه ورته صاحب دا خو مړي دي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایي دي داسې اوري چې داسې تم نه اوري خو دي جواب نشي درکولی. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کله په مړو تیریږئ په مردګانو په مقبره باندې نو تاسو سلام واچوئ او سلام یې د ژوندو په شان دی. نو چې سلام یې د ژوندو په شان دی نو بیا د سلام مطلب څه شو چې هغې ووایي. خیر د اکثر امت دا رایه ده چې عام مړي دغه اواز اوري او دی چې کم بنده په دنیا کې پیژنده چې هغې قبر له راشي با کېدی پیژني ښه البته بلې ملې له روح نه راځي هغه ستاسو د کلي بوډیګانې وي بلې له روح راځي اوبه پرې ور واچوه نهنګې شي پرې ور واچوه نونه کمزورې فرښتې نه دي هغه باندې الله داسې شوټې کوي برابر به کېږي. نو یو خبره دا ده. بیا که کم کسان وایي چې نه اوري ورته وایي نه اوري هغې طرف ته هم څه کسان شته بلکې بعضې صحابه دي پکې هغې وایي نه اوري بس ورته نه اوري ستا وایي نه اوري او ما درته دا خبره بار بار تېره شوې ده نو ځکه یې ډېره کوم نه. مفتي محمود رحمت الله علیه اتحاد یو اړخ ته د اهل حدیث ناست او بل اړخ ته چې دی نو بریلی ناست هغه مفتی صاحب صحابیانو کې لاړیان یو ته سوال وکړي مفتی صاحب مردے سنتے یعنی ورته وی ان کے ہر جگہ سے سنتے ہیں بریلی والی تو ہر جگہ ہو رہی ہے ان
इनके बिल्कुल नहीं सुनते, हमारे कभी सुनते कभी नहीं. زمونږ کله ولو کله بل سیاسي جواب شو یا صحیح جواب شو. او داسې ووایه چې په عام مړو متعلق داسې ووایه په بعضې وختونو کې بعضې مړي چې الله وغواړي بعضې خبرې وایي. بس اسانه خبره ده. ځینې خبرې ستا چې الله وغواړي بس وایي. دغې ته ساجت هم نشته، ستا مړی د ستا خبرې وایي، یعنې ته به ورته څه وایې؟ ورته وایې ګورګمان ګران شو، ټماټر ګران شو، تا ګز مکه ګیره کړه او ما درپسې د نر زوی 2 ګزه مې ګیره کړه، تا لږه غلا کړه او ما ورپسې حرام لږ زیات کړه. ته د ساجت دی ته دغه قبرونو ته وایې. او که دعا ورته کوې نو دعا ورپسې دې ځای نه ورسي ورته ورسي. نو په دغه باندې جګړه نه پکار. عام مړو باره کې خو عقیده به دا ساتي چې د جمهورو دا رایه ده چې عام مړي موري، او دا که څوک وایي بالکل مطلق چې بالکل نه اوري نو دا که بالکل د نه اورېدو کیسه شي نو دا د کافر متعلق هم دا عقیده نشته، هغه موري. وما یستوي الاحیاء، والله رب العزت وی برابر نه دي ژوندي ولا الاموات او نه مړي. ان الله برابر نه ژوندي او مړي. ان الله یقینا الله رب العزت یسمع اوریدل کوي من یشاء چاته چې وایي. نو د دې نه ما تاسو ته وایي کافر مراد دی، خو خلکو دا اوس دا شی پکې ډېر لړلې نو ځکه هم پکې دا بله مسله وچېړله. د دې نه مراد دی انک لا تهدي من احببت ولکن الله یهدي من یشاء. الله رب العزت فرمایي محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی دا که ته چې چاته هدایت کول غواړې ستاړه غواړي د هغه ته هدایت نشي کولی. الله رب العزت چې چاته غواړي هغه ته به هدایت کېږي. ولكن الله يهدي من يشاء. نو د هدایت نه دلته مراد رسول ایصال الى المطلوب هغه ځای ته رسول دي. یو لاره ښودل دي نو د لاره خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ښایي هغه راغلی دی لري. صحیح. نو یسمع، ان الله یسمع من یشاء، یقینا الله رب العزت اوروي چاته چې وغواړي. نو د دې وجه امام شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي تفسیر عثماني کې چې د شیخ الهند صاحب را نقل کړي. امام شاه ولی الله صاحب وویل چې د دې نه دا معلومه شوه چې ټول انسانان په خلقت کې په پیدایش کې یو شان نه دي. الله رب العزت د بعضو دپاره ایمان هغوی ته یې کتلي نو د هغه دپاره په تقدیر کې ایمان دی. نو هغوی ته الله رب العزت اوروي هغه د ایمان خبره هغوی باندې اثر کوي، هغه ایمان نه وړي. او چاته رستو په دې زمانه کې یا د دې نه پس په تر قیامته پورې قرآن به خلک اوري او هغه به خپل اثر غورځي یا قرآن پاک. او چاته مخامخ نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خپله قرآن پاک وي او هغوی نه منه د لګانو په مخامخ یې نه منه، هغوی په مخامخ نه منه. او چاته 1400 سال بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات را رسي هغه ترې متاثره کېږي او هغه ایمان نه وړي. نو ان الله یسمع من یشاء وما انت بمسمع، او ته نه یې اورونکي من هغه چاته فی القبور چې په قبرونو کې دي. ښه ته نشې اوره چې الله وغواړي نو اوري. ان انت نه یې ته الا نذیر مگر ویره ورکوونکي. انا ارسلناک یقینا من را لېږلي تا لره محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بالحق په حق سره بشیرا و نذیرا زیره ورکوونکي د خوشحالۍ خبر ورکوونکي. د خوشحالۍ خبر ورکې مؤمنانو ته د جنت زیری ورکې د جنت خبر ورکې بل و نذیرا او ویره ورکوونکي چاته کافرانو ته د ویرې خبر ورکوي ته د جهنم خبره کوي. و ان من امت او نه دی تیر شوی یو امت مکلف چې هغه د شریعت متوجه وي یا هغه باندې احکامات هغه د دې قابل وي چې احکامات ورته راشي، مطلب دا بالغ وغیره وي انسانانو معاشره وي. نو داسې یو ټولګي نه دی تیر شوی، داسې یو جماعت نه دی تیر شوی الا خلا فیها نذیر مگر تیر شوی دی په دې کې یارونکي ویرونکي پیغمبر پکې لازمي راغلی. داسې څوک نه دی تیر شوی چې پکې پیغمبر نه وي راغلی. و ان یکذبوک او که چېرته دې ستا تکذیب وکړي نو فقد کذب الذین یقینا دې تکذیب کړو دروغجن ګڼلي یقینا دروغجن ګڼلي هغه کسانو من قبلهم چې وړاندې د دې نو هغوی پیغمبرانو ته دروغجن ویلي وو. ښه صرف دې نه وایي هغوی هم ویلي وو. لومبنی به پیغمبر ته څه وي وایي ته بېدینه شوي، بیا به ورته څه وي وایي دې چې تعلیماتو به په خلکو اثر شروع کړو وایي دې خو لیونی دی، بیا به ورته څه وي وایي د ده خبرې دا د جادو په شان دي اثر کوي. نعوذ بالله من ذلک. مختار چې په دې به ونه شي نو اخره کې به بیا ورته پلان جوړ کړو بیا به شهید کو.
نو جاءتهم رسلهم بالبينات راغلی ودی ته پیغمبران بالبينات په ښکارا دلایل سره وبالزبور زبور جمع ده په صحائف سره په صحیفو سره وبالکتاب المنیر او په کتاب رانا کوون کی سره په کتاب رانا کوون کی سره یوم نشوا بلې موالا جاءتهم راغلی ودی ته رسلهم پیغمبران بالبينات په دلایل عقلیه سره وبالزبور او په دلایل وحیه سره په وحی د وحی په دلایل سره وبالکتاب المنیر او په دلایل نقلیه سره په دې سره ورته راغلو ثم اخذت الذين الله وی چې د سړي ځامن نشو پیغمبر طرف تراغ نه دین طرف تران نه نو ثم اخذت الذين الله وی بیا ماونسل هغه کسان لره کفرو چې انکار کړو د پیغمبر نه د دین نه فكيف كان نکیر نو بیا څنګه زماغه انکار ورته څنګه پریوت الله وی چې سړی ځامن نشي زماغه انکار څنګه پریوت نو فكيف كان نکیر څنګه عذاب زما الله رب العزت فرمایي څنګه وانه عذاب څنګه عادیان سمودیان الله رب العزت موږ بچي وما يستوي الاعمى وبرابر ندي دغړاند والبصير ولدن کی برابر ندي محتاج او غنی غیر محتاج ولا الظلمات ولا النور تیارون رڼا برابر ندي ولا الظلمات ولا النور ندعا غير الله او ولا النور ندعا الله دا سره برابر ندي ولا الظل ولا الحرور او نسور ونا دوبو دا برابر ندی ولا الظل ونسور ونا گرم هوا برابر دی ولا الظل ولا الحرور نجزا د توحید و سزا د شرک دا سره برابر دی وما يستوي الاحياء ندعين د الله رب العزت ولا الاموات وندعين د غیر الله دا سره برابر دی نه ندی برابر وما يستوي الاحياء ولا الاموات برابر ندی مړیو جندي ان الله یقینا الله رب العزت يسمع اور من يشاء چاته جوړي وما انت پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بمسمع اور ان کی من هغه چالرام فل قبور چې په قبرونو کې ان انت نه تو الا نذیر مگر ویرون کوم کی ان ارسلناک من علی گلی تعالی را اے دوار جهانون سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بالحق بحق سرا بشیرا زیر ورکون کی د خوشاله خبر ورکون کی و نذیر او ویر ورکون کی و ام من امه او هیڅ نشته هیڅ یو امت مکلف ندی تیر شوی یو امت مکلف الا خلا فیها مگر راغلی بدیو کی نذیر ویر ورکون کی و ان یکذبوک او کچرته دې ستا تکذیب کوي نو فقط کذب الذین یقینا دروجن غنلو هغه کسانو تکذیب کړو هغه کسانو من قبل جوړوان دي دینو هغه پیغمبران درو غنلو جاءتهم راغلو هغه رسولهم پیغمبران بالبينات بدلائل عقليه سرا وبالزبور بدلائل د وحي سرا وبالكتاب المنير او بدلائل نقليه سرا ثم خص الذين بيعون سمغها کسان لرا کفروا چې کو بره کړو فكيف كان نكير سرنګ دي نسب زما الله رب العزت موږ د خپل عذاب نه بچي